د 400 وکیلانو نن د انتظامی امور چلوونکو سرکاري افسرانو په ضد احتجاجي لاریون وسته دي او ویلي چې په پیښور کې کم ایسی په وکیل سید غفران شاه تشدد کړی دی نو باید چې هغه دی وسونی ولي شي ینه دوی به عدالتونو ته وړاندې نشي د غلاریون د فاروق اعظم چوک تر ډي سي دفتر پورې دوامدار وو چې خلته تقرونه وکړل په دې مخال وکیلانو د ډیپټي کمشنر دفتر مې ته سخت نارضایي وکړه او په دغه سرکاري افسرانو یې تور لګاو چې دوی په بڑو رشوتونو او درغلو کې کاګردي عوام ولس خپل غلامان ګڼي د 400 د وکیلانو د اتحادیې ستر سکرټر لمزي بډوکې د لاریون روسته ټولو ګډونوالو مننه وکړه او یې ول چې دوی یو کمیټه جوړوي چې کار به داوي چې کوم سرکاري افسر د چانه د رشوت غوښتنه کوي نو دغه وګړي کمیټه ته خاص کولی شي نو د هغوی سره به قانوني مرسته کوي زمونږ د دې کرپټ عناصر چې کوم ای سی ډي سي او د پټواریان وغیرہ د دې حواله سره احتجاج او چوک ته ټول ملګری وروته او زستاسو د میډیا حضرات او د پریس چې څومره ملګری دي دغه ستاجر برادری د دې ډیر مشکور یم چې موږ سره شرکت وکړو په احتجاج کې ور سره موږ د دلته په هاوس دلته په فورم باندې دا اعلان وکړو چې باقاعده موږ به یو کمیټي جوړو او هغه کمیټه کې یو سړی ام اس دی یو سړی ډي سي دی یو سړی ای سی دی یو سړی پټواری دی که هر سړی لري او هغه کرپشن کې انوالو اب ډایرکټ زمونږ هغه کمیټه ته کمپلینټ کوي او هغه کمیټي به بیا د ذمہ دار وي چې داغه چې کوم دی کیس مخکې نه تلېږي کاغه انټي کرپشن تلېږي کاغه باندې اف آی آر کوي بایسه کوي کداغه حواله سره هر څه لیګل پروسیډینګ اب بیا زمونږ هغه کمیټي مخکې پرسو کو او دا منشور کو چې دغه کمیټي به دغه کاروي فری اف کاست کوي دا مظاهره په داسې حال کې شوې ده چې سور وزیر وړاندې د پیښور په چمکنو پېټرول پمپ کې د ای ای سی ابتاب احمد لخوا د های کورټ په وکیل سید غفران شاه تشدد شوی وو چې بیا پر مقدمه هم درج شوې ده خو لا تر دې د منیول شوی نه دی د صوبې وکیلانو غوښتنه لرلې ده چې باید دې ونیول شي. طالب خان شیرپو دلبر نیوز 400